غرض د ماتن حمد ذکر کول دي. الحمدلله الذي حمد ثابت ته اغه الله لرا الذي هغه الله تعالی بيده چې الله په قدرت کې تصریف الاحوال اړول د احوال د خلقو دي اړول د وتخفيف الاثقال او اسانول سپکول د اسقال د بوجونو دي کا الله پاک د خلقو بوجونه او مشکلات اسانه سپکوي. والصلاه او درود دی والسلام على سيد الهادين بسردار دو هادين باندې چې هغه پېښوي هادي د الى محاسن الافعال هو افعالته وعلى اله وصحبه المدوارعين چې کوم مشابه د مبارک صاحب له د ما په صفات والاعمال په صفاتو کې او اعمالو کې مشابه دي وسعين خو هغه شان ندي پېښوي. دلته ګوره مصنف سیبو په دې کتاب کې د خطبه کې کړی دی براعه الاستهلال. براعه الاستهلال براعت معنا دا تفوق څه تفوق لکه عرب وي برع الرجل پېښ على اقرانه اذا فاق چې کلمه تفوق سره خپل مزول نو اوچت شي دې ته ویل کېږي براعت. او د استهلال دوه معناګانې دي. یو معنا دا پېښ الصوت عند رؤيه الهلال الصوت عند رؤيه الهلال او بل چې دی هغه صوت الصبي عند اول الولاده صوت الصبي عند اول الولاده ټیک شو دا معنی لغوي شو. او په اصطلاح کې براعت دي ته ویل کېږي براعت الاستهلال دي ته ویل کېږي چې مصنفین یا شارحین د کتابونو په اول د خطبو کې داسې الفاظ راوړي چې مشعر وي په مقصود د کتاب باندې د اول المهلتنا اول الوهلتنا چې مصنفین یا شارحین د کتابونو په اول د خطبو د خپل کتابونو کې داسې الفاظ راوړي چې هغه مشعر وي په مقصود د کتاب باندې د اول الوهلتنا. نو چې کله دغه ذکر تصریفي ذکر کوم دا برات استهلال شو نو مطلب د دې اشاره چې دې کې دا دې باندې سره صرف راځي کنه نو دا مطلب دا کتاب په صرف کې دی دغه څه کوي چې راځي تخفیف څه اعلان تخفیف دا مطلب صرف دغه اشاره شو هغه اعلان قانون ته اشاره شو نو دا برات الاستهلال شو چې دا کتاب په علم صرف کې دی. اما بعد